نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د قبایلو د حقوقو باره کې ویډیو کړم. د سراج الحق جماعت اسلامي امیر چې کوم دی که نه سپریم کورټه پاکستان ورته صادق او امین ویلی چې په ټول پاکستان سیاستدانو کې واحد هغه چې کوم دی سراج الحق صادق او امین دی. نو د قبایلو حقوقو باره کې نشترحال کې هم جلسه وه، باجوړ او په ټولو قبایلو کې به جلسې هغه کې به هم باړه کې به هم جلسه وي که نه حقوق قبایل کانفرنس به وي. نو ټولو قبایلو او خیبر ایجنسۍ خلکو ته اپیل کړم شرکت کې وکړئ. بیا د جماعت اسلامي امیر چې کوم دی ډېر یو ایمانداره کس دی او د قوم دپاره یې ژړلي دي او قوم چې هر سخته پر راغلې میدان جنگ کې ولیاړ دی چې هغه کس دی سید مقدر شاه جي افریدي دی چې کوم دی که نه ډېرې غټې قربانۍ داستان یې او زرنور افریدي صاحب او مراد حسین او حاجي حسن او حاجي ادرؤف او څومره جماعت اسلامي لنډي کوتل قیادت دی دغو ته دا اپیل کړم چې په لواړګي کې چې کوم دی الخدمت اسوطان مخې ته چې کوم دی یا جرګه به راوغاړئ خالي لیلون په ځکي واچوئ او یا جرګه حقوق قبایل کانفرنس چې په هغه کې د قبایلو پته ولګي په NFC واټ کې چې کوم دی کله چې 25 آیین ترمیم وشو نو 2% حصہ قبایلو اب کې سالانه به 2% حصہ هغه 3% حصہ میلاوږي 124 ارب روپے سالانه 100 ارب روپے 224 ارب روپے د 15 کلوم 1120 ارب روپے په وفاقي حکومت باندې عمران خان هم والي او شهباز شریف هم والي او ټولو قبایلو ته دا اپیل کړم چې ستاسو حق دغه دواړو خوړلی عمران خان او شهباز شریف خوړلی ټول قبایل د دغه دواړو پالټونه استعفاګانې ورکوي. جماعت اسلامي قیادت ته سلام پیش کوم چې ټولو قبایلو کې حقوق قبایل کانفرنسونه منعقد کوه. سلام.